بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الصنف الرابع. ذوی الارحام کې خبره وه د درې قسمونو تذکره وکړې شوله، اوس څلورم قسم ذکر کوي. تاوی دا تروریانې دي، ماسیانې دي او دارنګې چې کوم دی ماماګان دي، دا د نیکه اولاد دی. بیا دا داسې سلسله ده چې په دې کې څوک بهر بیا نه پاتې کېږي. اخیره کې به دې خبره ذکر کوي. د نیکه اولاد دی که دا نه وي نو په بره لاړ شه که نه. د ور نیکه اولاد خو به دي که نه، چې هغه نه وي ښه پسې په بره لاړ شه که نه. د هغه ډېر نیکه خویندې خو به دي که نه، چې هغه پسې نه وي داسې ښه پسې بر لاړ شه. نو د قر نیکه خویندې خو به وي که نه. نو دا داسې څیز دی چې د دې نه بهر بیا څوک پاتې کېږي نه، ځکه بره بره نو آدم علیه السلام ته خو به ورسېږي، د هغه خویندې خو به وې که نه. نو ځکه دا اخري دی، په دې کې څوک بهر بیا پاتې کېږي نه تېنه. الحکم فیهم، په دې کې حکم دا دی چې انه اذا انفرد واحد منهم، یوازې یو راشي نو استحق المال کله، یو رالی د ټول مال دی مستحق دی. یو رالی به طوري مثال ترور ده، نو بس اگر چې دا ذی الارحامو کې ده یا د مور خور ماسی ده، اگر چې ذی الارحامو کې ده خو چې نور نشته، ټول مال به هم دی اخلي. دلیل ذکر کوي لعدم المزاحم، دې سره څوک ټکراو نشته. دا مسله یوازې دوی پسې خاص نه ده، دا مسله په دې نورو کې اوم ده. اول قسمو د لور ده، یوازې راله غونډ مال اخلي. نو همدارنګې چې کوم دی نیا نیکه دي، د مور پلار رالی ټول مال اخلي. نو همدارنګې خورزه ده. لہذا دا مسله په ټولو کې ده، خو دلته چې ذکر کوي وجه دا ده چې دا صنف په دې ټولو کې بعید دی، او په بعید کې دا طریقه ده چې یوازې راشي غونډ مال اخیستی شي. هغه درې صنفونه خو نسبت قریب دي، نو چې هلته یوازې رالی هلته په طریق یو لسه غونډه اخیستی شي. نو انفرد یو پکې راشي استحق المال لعدم المزاحب، و ان اجتمعوا او که ډېر رال، ډېر چې کم دی دا ذوی الارحام دي، بیا ګورو وکانه حیز قرابتهم متحده، حیز د قرابت دا متحد وي. معنا دا ده چې دا تمام د پلار په دې سلسله کې دي، د مور په سلسله کې دي. د پلار په سلسله کې وي څنګه؟ کله عمات تروریانې دي نو د پلار خویندې دي. همدارنګې د پلار په سلسله کې دي څنګه؟ والاعمام لامم، هغه ترونه چې هغه د پلار د مور بچي دي، د پلار سره مور کې شریک وي، داسې ترونه دي. اول اخوال، اوس بل ته واړوه دریم صورت، په دې باندې حیز د قرابت متحد وي، د مور په خاندان کې دي. د مور په خاندان کې څه دي؟ اخوال، ماماګان دي. دارنګې اول خالات، ماسیانې دي. نو که د مور خاندان کې راغلی دي که د پلار په خاندان کې راغلی دي، خو یو طرف کې دواړه نه، دواړه چې راشي بیا به تقسیموو، د پلار هغې له به حصه ورکوو، د مور هغې له بله حصه ورکوو. یوازې د پلار خاندان دی، یوازې د مور خاندان دی، نو فالاقوا منهم اولا، کوم چې اقوی نه هغه به اولی تروریانې دي. نو دا یوه ترور داسې ده چې دا د پلار سکه خور ده، او دا بله ترور داسې ده چې دا یې میرنۍ خور ده. نو اقوا پکې دا سکه خور ده که نه. دارنګې ماماګان دي، ماسیانې دي. یو هغه ماماګان دي چې د مور سکرونه دي، هغه ماسیانې دي چې د مور سکه خویندې دي، او بلې میرنۍ دي، بلې اخیافي دي. نو ښکاره ده چې کوم عیاني خویندې دي، عیاني رونې دي، دا به مقدم وي. نو اقوا پکې اولاد بالاجماع آني من کان لاب و ام، کم چې شریک په پلار او مور دواړو کې وي، عیاني وي، اولا ممن د هغې نه کان لابین چې هغه علاتی دي، ومن کان لابین کم چې ابین لعلاتی دي، اولا ممن کان لامین کم چې د امین دي. ذکورا کانو کدا نارینه وي او اناسا کدا زنانه وي. و ان کانو ذکورا و اناسا، او کدا ګډ وډ راغلی وي، د پلار خاندان دی، خدا پکې چې کم دی د مور پای کې واچو، مثال ماماګان دي او ماسیانې دي، نو دا اوس ګډ وډ شول، نو بیا به په هغې باندې تقسیم کې. واستوت قرابتهم، او قرابت په دې باندې برابر وي، نو فللذکر مثل حظ الانثیین،
بیا د ماما د پاره او د مور خور ده، د مور رور دی، نو مرور دوه ورکه، خور دی یو ورکه. نو مثل حظ الانثیین کعم و عمت کلاهما لام. عم او عمتین دی، دا دواړه چې کوم دی اخیافي وي، نو دا یو جهاد دی د پلار نسب دی، نو مال په تقسیم کا للذکر مثل حظ الانثیین باندې دوه تنه ورکه عم ته، یو تنه ورکه عمې ته. دارنګې او خال و خالتین یو جهاد دی چې د مور نسب دی او دواړه برابر دي قرابت کې، نو مال درې ځای که دوه د ماما یو د ماسی. بیا په دې کې درې صورت دي خال او خاله کې، په مخکینی کې خو نه جوړېږي ځکه هلته خو بیا عصبه کېږي د پلار په خاندان کې، او د مور په خاندان کې درې صورت دي خاد خالت کلاهما لاب و ام یو صورت، که دواړه عیاني وي نو ام ذوي الارحام دي، او لاب دویم صورت، او لام یا اخیافي دي نو دقه مسله ده. مخکې ته وی چې کله حیز د قرابت متحد وي نو هغه ته ورکه. اوس ان کان حیز قرابته مختلفه، حیز د قرابت دا مختلف وي، معنا یو د پلار خور ده، یو د مور خور ده، نو دا صحیح ده چې دواړه ذی الارحامو کې خو یو د پلار نسب دی بل د مور دی. یو چې کم دی عام دی اخیافي د پلار، او بل چې کم دی خال دی د مور رور دی، نو په دې به نیمه وي نه مخکې مال تقسیم که د پلار هغې له دوه حصې ورکه، د مور هغې له یوه حصه ورکه، دی به دا کو پکې. نو که حیز د قرابت مختلف وي نو فلا اعتبار لقوت القرابتې، بیا قوت له اعتبار نشته. کعمت لاب و ام یوه عمه ده دا عیاني ده، وخالت لام او د مور د خوانه خاله ده لام. د مخکې خو مون قوت نه کتل، دلته عمره لاغه خو عیاني ده، پکار ده چې غونډ مال دا ولي او خالت نه پاتې شي، خو خاله نشي پرېښودلی. وجه دا ده چې حیز د قرابت بیل دی، نو اول به مال تقسیم کې په دې قرابتونو باندې، نو خالت لام او خالت لاب و ام و عمت لام. عمه چې کوم دی لام راغلی ده، د پس ثلثان مال به تقسیم کې دوی حصې به ورکړي لقرابت الاب وهو نصیب الاب، والثلث او درېیمه حصه ورکړي لقرابت الام وهو نصیب الام، دا د مور حصه ده. بیا د دې نه بعد چې د پلار والا کومه حصه واغسته، نو ما اصاب کل فریقین یقسم بینهم، بیا به د هغې منځ کې تقسیم کې کمال اتحد حیز قرابتهم، په شان د هغې چې حیز د قرابت متحد و هلته څنګه تقسیم کو، تقسیم دغه کو چې قریب له ورکو، بیا مو قوت له ترجیح ورکوله، دا شانتې به بیا د پلار هغه مال حصه او دارنګې د مور چې کومه حصه هغه به هم دقسې تقسیمې. فصل فی اولادهم، دلته سره اولاد ذکر کوي، د نورو سره اولاد ذکر نه کو، اگر چې د نور اولاد پکې معتبرو. مثال په طور خورزه وه، نو د خورزي لور هغه په ذی الارحامو کې وه. اوریره وه، نو د ورېرې لور په ذوی الارحامو کې وه، خو هلته اولاد ورسره ذکر نه که، دلته ورسره اولاد مستقل ذکر کوي. وجه دا ده چې هلته اولاد دخیل ګرځېدو، خو دلته اولاد دخیل نه ګرځېږي. ګوره دا چې کوم دی د پلار خور وه، نو دا ترور ده، خو د دې ترور لور چې کوم ده زوی چې کوم دی نو هغه ته خو موږ ترور نه ویو، هغه خو ترور وه، دا بچي خو ترور نه وي. دارنګې د مور خور د نو تماسی وایو، خو د هغې لور ته خو څوک ماسی نه وایي، په خلاف د خور د لور نه. د خور بچی ته خلک خورزه وایي، د هغې بچی ته هم خورزه وایي او د هغې بچی ته هم خورزه وایي، په ښکته پسې ځه غونډو ته خورزه وایي. همدارنګې د رور لور ته خلک وریره وایي، چې څومره په ښکته ځي نو وریرې دي. همدارنګې ستا لور وه، هغې ته خلک لور وایي، پسې بچي ته نوسی، چې په ښکته ځي نو غونډو ته نسی وایي. نو هلته ټکی شاملېده، خو دلته نه شاملېږي، ځکه چې د پلار خور خو عمه وه، خو لور یې عمه نه ده. د مور خور خو ماسی وه، خو لور خې ماسی نه ده. رور یې ماما وو، خو زوی خې ماما نه دی. نو چې هر کله ته دا ټکی نه شاملېده، نو ځکه مستقل ذکر کوي. فصل فی اولادهم، الحکم فیهم، حکم په دې کې کالحکم فی الصنف الاولی، صرف اول کې چې څنګه حکم اولاد کې د قرنګ دوی کوم دی، یعنی اولاهم بالمیراث اقربهم الی المیت،
چې کوم اقرب هغه ته ورکو. یو چې کوم دی د ماما زوی دی او بل د ماما د زوی زوی دی، د ماما زوی قریب دی، نو یو د ماما لور ده او بل د ماسی د زوی زوی دی، د ماما لور قریب ده کنه. نو اولاه من المیت من ای جهت کانا. وان استووا فی القرب، او که قرابت کې دا برابرو، وکانه حیز قرابتهم متحده، او حیز د قرابت دا متحد وي، یا د پلار نسب دی یا د مور نسب دی، بیل ندی بیا. نو فمن کانت بیا چې د یو نسب ندی د پلار یا د مور، نو فمن کانت له قوت القرابه، د چا چې قوت قرابتي فهو اولا، هغه به اولی. قوت قرابت چې عیانی علاتی اخیاپی دی، دا اولاد بالاجماع. وان استووا فی القرب والقرابه، او کدا قرب هم او قرابت هم په دې کې برابر وي، وکانه حیز قرابتهم متحده، او حیز د قرابت په یو دی، د پلار نسب دی یا د مور، نو په ولد العصبه بیا ولد د عصبه اولاد د هغې نه چې هغه ولد د عصبه نه وي. که بنت العمې د تره لور، د تره لور چې کوم دی ذوي الارحامو کې ده، او دا د عصبه لور ده ځکه عم خو تره دی. او ابن العمتې د ترور لور، عمه په ذوي الارحامو کې وه، اگر چې د الک دی خو تا سره قرابت په ذوي الارحامو ده، یو د ترور لور ده، د ترور زوی دی، دا ذوي الارحامو باندې تا سره نسبت ده، یو د تر لور ده هغه په عصبه تا سره منصوب ده. بنت العم ده اقوا ده د ابن العمې نه، عامه ده. کلاهما لاب و ام، که عیانی وي او لاب کدا علاتی وي، نو المال كله لبنت العمې. وجه ده لانها ولد العصبه، دا د عم لور ده او عم عصبه ده. وان كان احدهما لاب و ام، او که یو پکې لاب و ام والاخر لاب، نو بیا المال كله، مال به غونډ کولی شي لمن کان له قوت القرابت، چې د چا قوت قرابت دی. قوت قرابت عیانی مقدم دی په علاتی باندې په ظاهر روایت، قیاسا علی خاله لاب، دا مسله قیاس د په هغې باندې چې خاله لاب وي مع کونها ولد ذی رحم. خاله لاب دا بچی د ذی رحم ده، ځکه خاله لاب دا څوک ده؟ دا چې کوم دی دا اب الام، د مور د پلار لور ده. خاله لاب دا د مور د پلار، او د مور پلار چې کوم هغه ذوی الارحامو کې دی، د مور پلار ذوی الارحامو کې دی، ځکه جد فاسد دی. او دا خاله لاب د هغه لور ده، سره د دې نه چې د ذی رحم لور ده، د عصبه لور نه ده. وهي اولا، دا اولاده بقوت القرابت، په قوت قرابت سره، من الخاله د خالینا لامن، مع کونها ولد الوارث، سره دې نه چې کوم دی هغه ولد د وارث ده، ځکه خاله لامن هغه پس نسبت ته نسبت کیږي، هغه ام الام، دا د مور لور ده، دا ستا د مور لور ده. او د مور دا ذی الفرائضو کې ده، نو د مور ذی الفرائضو کې ده، لور یې چې کوم دی هغه ته نسبت کیږي په ذی الفرض باندې. د دې نه هغه اولاده اگر چې د هغه نسبت په جد فاسد باندې کیږي چې د مور پلار لور ده، لأن ترجیح لمعنا، وجه دا ده چې هغه له ترجیح ملاویږي دا په هغه معنا سره ده فيه چې په ده کې خپله موجود ده، هغه معنا پکې په خپله موجود ده چې هغه قوت قرابت ده. دا اولاد من الترجیح، د هغه ترجیح نه لمعنا فی غیره، چې هغه معنا په غیر کې پرته ده. یو د خپل حیثیت دی چې ذی القرابتین ده، او یو پکې د غیر د وجې نه ملاویږي چې هغه ولد د عصبیت و غیره ده. نو کومه چې په ده کې خپل قوت دی دا راجح ده د هغې نه چې هغه ته قوت د غیر نه ملاویږي. لمعنا فی غیره وهو الادلا، چې هغه ادلا ده تاسې نسبت ده بالوارث. وقال بعضهم، بعضې حضرات فرمي المال كله لبنت العمې، مال به ملاویږي د تره دې لور ته. وجه دا ده چې لبنت العم لاب، لانها ولد العصبه، دا ولد د عصبه ده، نو دا اولا شوه د هغې نه چې کوم ولد د عصبه نه یي، لکه ابن العمه، دلته بنت العم ده، د تره لور ده، د تره عصبه و دی لور وه. اوس که دا بچی د عصبه نه یي لکه ابن العمه، د ترور لور، د ترور زوی، اگر چې الک دی، خو هلته مور ترور د ذی الارحامو کې ده،
نو دا د تر لور د ترور د زوینا بهتره شوله. لبنت العم لأب لأنها ولد العصبه، نو دا اولا شوله دا ابن العمین. وان استووا في القرب، او که په قرب کې برابر وي، ولکن اختلف حیز قرابتهم، حیز د قرابت په مختلف دی، قرب کې خو برابر دي، او حیز د قرابت څه د پلار نسب دی او څه د مور نسب دی. نو بیا دلته قوت قرابت ته کتی شو، دی فرمایي نه، فلا اعتبار لقوت القرابه. یو طرف ته ماما دی عیانی، بل طرف ته عمه ده هغه اخیافي. دا ماما عیانی د عمه اخیافي نه بهتر دی؟ نه دی بهتر، دا د مور نسب دی، هغه د پلار نسب دی. نو حیز د قرابت په دې باندې مختلف وي، نو فلا اعتبار لقوت القرابه، دلم اعتبار نشته، ولا ولد العصبه، او دلم اعتبار نشته چې په کې ولد د عصبیت په ظاهر روایت. قیاس دا قیاس دی په دې علی عمه لاب و ام، عمه راشي لاب او ام وي، دا چې کوم د پلار سکه خور ده، نو دا د پلار سکه خور چې عمه لاب او ام دا اولاد مع کونها ذات قرابتین، دا اولاد ذات قرابتین دا ځکه پلار مور دوانو کې شریک ده. او ولد الوارث، او ولد د وارث دا من الجهتین، دا چې کوم دی ولد د وارث هم د چې کوم په وارث باندې ستاسو نسبت دی من الجهتین، د مور د طرف نه، د پلار د طرف نه. نو هیت لیست بی اولا، دا عما عیانیه دا اولا نه ده من الخالت د خالینا، وجه داره چې خاله د مور نسب دی، هغه د پلار نسب دی، مور به د خپل نسب د دین علی، د پلار هغه به د پلار په نسب باندې وي. نو اگر چې دغه عما ذل قرابتین دا چې کوم دی د عیانی دا، خو بیا هم دا اولا نه ده د خالین لابن او لامن، نو سبق او چې اولا نشوه. لیکن ثلثین دوی سیمال بی لمن یدلی بقرابت الاب، مال بدریزه کې دو بتی ورکی هغه چې کم تاسې نسبت کې د پلار په قرابت باندې، دوی سیمال باغی والی دا د پلار هغه حصہ وا، یو حصہ مال به د مور هغه ته ورکی دا د مور هغه حصہ وا. نو فیعتبر فیهم، بیا په هغه کې په خپل منځ کې معتبر د قوت القرابه. دوی سې چې تا ورکړه نو هغه عمه به علی چې عیانی ده، هغه عمه نشي اغستی چې هغه علاتی ده. همدارنګه کوم یو حصہ چې تا مال ورکړه د مور خاندان ته، نو خاله عیانی به اخلی، خاله علاتی نشي اغستلی. فیعتبر فیهم القوة القرابه. ثم ولد العصبه، او الثلث درې حصہ به ورکړي لمن یدلی بقرابة الام، چې د هغوی نسبت کې په قرابت د ام سره. او تعتبر فیهم قوة القرابه، هلته به ځان معتبري قوت قرابت. بیا ثم عند ابي یوسف، بیا دا هغه مخکینه خبره کوي چې ابو یوسف رحمه الله خو تقسیم په فروع باندې وی، رؤوس د فروع مقرال په هغه تقسیم کوي. امام محمد رحمه الله تقسیم په اول اختلاف باندې وی، چې کوم ځای کې اول اختلاف راغلی په حق تقسیم وی، او عدد د لاندې نه معتبر وی، جهت الته معتبر وی. مثال په تور د ماما او د ماسی بچی دي، د بچو بچی دي، او لاندې الکان جینکې دي. ابو یوسف په دقه لاندې الکان او جینکوی تقسیم کا، او امام محمد فرمایي دا سچ کم دی د ماما بچی دی او څه د ماسی بچی دی، په هغوی تقسیم کا. بیا به الکان بیل کې او جینکې به بیل کې، د الکانو حصہ به پخکته الکانو ته کوزي، د جینکو حصہ بخکته بیا جینکو ته کو بل فرض. بیا پکې اختلاف راغی، بیا تقسیمه څنګه چې الته د پاول سند کې خبره کړې و. نو بیا فرمای ابو یوسف رحمه الله ما اصاب كل فريقين، کم حصہ چې ورسیږي د پلار خاندان ته یا رسیدلی وي د مور خاندان ته، یقسم دا به تقسیمیږي علی ابدان فروعهم، د ماما بچی دی او د ماسی بچی دی لاندې دغه د بچی بچی دی فقط د بچو باندې تقسیم کا، مع اعتبار عدد الجهات، عدد د جهات پکې معتبر دی په فرع کې. وعند محمد او محمد رحمه الله فرمای یقسم دا تقسیمول شمال علی اول بطن، اول بطن اختلف چې پکې اختلاف راغلی، مع اعتبار عدد الفروعی، عدد د فروع دی برخې جی اول جهات فی الاصول کما فی الصنف، لکه څنګه چې صنف اول کې خبره وا. ثم ينتقلوا، دا خو تا خبره کوله جی د نیکه اولاد دیو، د نیکه اولاد دیو نه دا دی ماسیانې وي،
د نیکه اولاد دی او دا د تروریانې وي. اوس که دا نشته وایي په بر لاړ شه که نه، ستا د پلار نیکه خو به یي که نه، د هغې اولاد وګوره چې هغه نه وي د هغې نه په بر لاړ شه، د نیکه نیکه خو به دي که نه، اپسې لاړ شه. نو ثم ينتقل هذا الحكم الى جهة عمومة ابويه، بیا هغه تروریانې د پلرونو وخؤولتهما او د ماماګانو، ثم الى اولادهم، بیا به تقسیم د هغې په اولادي، او که دوی نه دي د نه بر لاړ شه ثم الى جهة عمومة ابويه، کم چې د پلرونو دي د هغوی تروریانو پسې لاړ شه. وخؤولتهما دارنګې د مور چې کم دی ببره ماماګان دي، ثم الى اولادهم کما فی العصبات، څنګه چې مسله د عصبات وه.